السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه یم کامران خټک. الله مو روغ جوړ آباد ساته. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د نوښار د سیاست. په نوښار کې نن د سیاسي جلسو بهارو د هرې پارټۍ انتخابي مهم هغه مکمل عروج باندې دی، او نن د انتخابي د سیاسي پارټو د مشرانو او د تحصیل امیدوارانو دې سره سره د ښکته لیول چې کوم امیدواران دي د دوی په سرګرمیانو کې نن زیاته اضافه وه، او هغه اضافه دا وه چې د خاده ودونو تقریبات هغه هم ډېر وی آی پي جوړ شوي. په هر واده چې و نو هغه وی آی پي و، هغې کې امیدوارانو شرکتونه دي او خلق تللی دي. دې کې غټې غټې جلسې دي نن په نوښار کې. خبره به شروع کوو مونږ د نوښار د سیاست د نوښار نه. په نوښار کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي د هغه بیګا چې مونږ خبرې وکړې نو یو ویډیو منظر عام باندې راغه، او هغې کې خپلو کارکنانو ته پیغام ورکړی دی او د ډډ کر وټونو کولو او په دې انتخابي میدان کې د ودرېدو خپل اعلان یې کړی. کامران څه به وایي د مفتي حاکم علي چې کوم بیګا تفهیم بھائی موږ وایو چې مفتی حاکم علي اکاني چې دی نو جمعیت علماء اسلام ډېر مضبوط کینډیډیټ دی او خپل کمپین چې دی هغه په یوازې باندې ډېر زیات منظم او ډېر زیات ایکټیو ساتلی دی. ای وجه دا ده چې د مخکې مولا مجاهد خان چې کوم الیکشن ګټلو ایم ایم ای په ټیکټ باندې نو هغه ټول کمپین چې دی نو دا حاکم علي اکاني چې د هغه معاون خصوصي و، د ټول ترتیب ټول شیډول ټول پروګرام د جوړ کړو. هغه وخت نه د مختلف هغې نه بعد به د خپل په سیاست کې را روان د مختلفو وختن فوقتن د الیکشن کې اخلي لوکل ګورنمنټ په کم الیکشن کې پای کې هم دی سی اخلي، صوبایي کې هم دی سی اخلي. د یو وسیع تجربه را روانه ده. اوس چې کوم دی نو پوزیشن خو د مضبوط دی، خو داسې افواګانې پیدا شوي وي چې هغې پرون د یو ویډیو بیان جاري کړو هغې کې د سختۍ سره هغې غندله وکړه او هغې سه تردید وکړو. مفتي حاکم علي اکاني چې دی هغه ویډیو بیان پرون ماسخوتن جاري کړو او هغې کې هغه یو ځل دو ټوک الفاظ باندې هغه ووایي. دا ویډیو بیان څه ټایم جاري شوی؟ دا چې څه ټایم مونږ ټاک شو چې مونږ روانه وه هماغه ټاک شو دوران کې دی ضرورت محسوس کوو. دی یو طرف ته مونږ په صدای نوشهره باندې ټاک شو کوله، هم په دغه صدای نوشهره باندې مفتی صاحب دا ویډیو چلیدله او مفتی صاحب په ویډیو بیان کې د خبرې سختۍ سره تردید وکړو او یو ځل بیا ووایي چې زه کوم تحصیل نظامت دی هغې په جمعیت ټیکټ باندې په دستور ولاړ یم او اخره پورې اخري رزلټ پورې زه ولاړ یم او ما دستبرداري کېدو هېڅ اراده نشته، څه خیال مې نشته، ولې ما پوزیشن مضبوط دی او دا سیټ به زه وړم. جمعیت علماء اسلام دا سیټ ګټي. نو څه کم نور سیاسي کم مخالفین دي هغوی د ما د مضبوط پوزیشن نه ګبراو شوي دي او هغوی دا افواګانې پیلاوي او دې کې څه حقیقت نشته. مفتي حاکم علي اکاني دا وایي چې زه الیکشن ته ولاړ یم او دستبرداري کېدو سوال هم نه پیدا کېږي. او ما نور سیاسي جماعتونو ته درخواست اپیل د استدعا کوم چې هغوی د ما حق کې دستبردار شي. نو دا یو صفا پیغام یې ورکړو چې اخره پورې زه ولاړم او ویډرا کېدو ما څه بلکل څه دغه نشته دی، اراده نشته دی. تفهیم مونږ وایو چې حاکم علي اکاني چې دی جمعیت علماء اسلام هغه پوزیشن روزانه مستحم کېږي. مونږ د مالي لحاظ سره ډېر زیات بیکګراونډ نشته دی، خو چونکې یو مخلص کارکن دی ډېر وخت نه سیاست کوي، په علاقې کې خدمت کوي، نو هغې خپل یو انداز کې هغه سیاست دی او هغه ته یو بله اهم وکټ را روان ده. پاکستان مسلم لیگ نون چې ډېر اهم رهنما د سلیم مجاهد رشکۍ سره تعلق دی، هغوی څه وخت جنرال سیکرټري پاتې شو، پاکستان مسلم لیگ نون بیا ناراضه شوی، اوس بیا څه وخت مخکې شامل شوی دی او امیر مقام د هغه اهمیت دومره په مسلم لیگ نون کې دومره و چې امیر مقام صوبایي صدر ورته راغلی، هغه موجودګۍ کې د شمولیت اعلان کړی و. اوس چې بل هېڅ کم پاکستان مسلم لیگ چې کوم الاینس وکړو پاکستان پیپل پارټۍ سره خټک حمایت اعلان وکړو، مسلم لیگ نون
نو هغې فیصلې نه هغه اختلاف ظاهر کو او هغه دا ووایي چې یاره زه خپل فیصله کوم. نو دا اطلاعګانې تفهیم دا راځي چې سلیم مجاهد چې دی نو هغې ډېر زر په جمعیت علماء اسلام کې هغې شمولیت اعلان کوي. نو دا ټول کریډټ چې دی مفتي حاکم علي اکاني ته ځي. هغې ډېر صحیح طریقې سره وکټ یې خلي صحیح طریقې سره هغې دواړو سایډ پیچ باندې هغې گیم کوي. نو ځکه هغه ضرورت محسوس و ویډیو بیان کې مفتي حاکم علي اکاني وایي چې ما پوزیشن مستحق هم دی او ما سیاسي مخالفین د ما د مستحق هم پوزیشن نه ګبراو شوي دي. هغې داسې افواګانې پیلاوي، د افواګانو کې حقیقت نشته. زه بدستور ولاړ یم او زه مقابله کوم. بالکل بدستور به ولاړ یم او مقابله به کوم او سیټ به وړم، دا اعلان یې کړی دی. ګرانو کتونکو په نوښار ټول باندې دې باندې به خبره کوو. جهانګیرې نوښار په پبو تحصیل کې غټې غټې جلسې شوي دي. د ټولو امیدوارانو ذکر به کوو، د نوښار د ټولو امیدوارانو ذکر به کوو، د تحصیل جهانګیري ټولو امیدوارانو ذکر. نمبروار به پرې را روانېږو د اټک نه. نو اولنی نمبر د تحصیل جهانګیري راځي. په تحصیل جهانګیري کې د عوامي نیشنل پارټۍ نامزد امیدوار هغه د قسمت دونی جوړ شو، خوش قسمته جوړ شو. خاټک قوم هغې ته خپل چې کوم هغه تحریک والا راوچت کړی و، نو هغې ډېر تیزۍ سره په علاقه کې هغې کې صفبندي شروع شوې ده. نن سراج خان په مصري بانډه کې د سکندر خان دپاره غټه شو پاور شو کړې وه او پر روان سوله باندې د دغه خټک قومي تحریک چې کوم ناره والی شوې وه د دې ډېره لویه یو پاور شو ده په نظامپور کې. او دغې کې به د میا افتخار حسین کلیدي خطاب یا اخري جلسه به کېدی شي، دا د انتخابي مهمې څه به وایي. تفهیم به څنګه تاسو خبر بریک کو چې خټک قوم یو ځل به یو شوي دي. خپل خټک کوم کینډیډیټ دی هغه په دې تحصیل نظامت جهانګیري وایي راویستو دپاره. بالکل دا خبر صحیح ده. او د 2008 کې الاینس جوړ شوی په خوړې نظامپور په سطح خټک قومي مومنټ. الاینس چې جوړ کړی بصیر خټک چې هغې الاینس په نتیجې کې به ایم پی ایم جوړ شو د خوړې علاقې نه. اکثریت خلکو ورته ووټ ورکړو. هماغه چې تاریخ چې دی هماغه بیا دوراویږي. بصیر خټک اوس رامخکې شوی دی. هغه خپل پیپل پارټي ده، پیپل پارټۍ کې اوس هم دی، خو پیپل پارټۍ سره هغه اختلافات پیدا شوي دي. نو هغې د وجه هغه خټک قوم چې کوم کینډیډیټ دی د عوامي نیشنل پارټي سره تعلق دی سکندر خان خټک، هغه حمایت اعلان یې کړی دی په ټلیفونیک رابطې باندې. او هغه اطلاع دا کړې د علاقې کې جرګۍ مقرر کړي د هغې ټول علاقې کې ګرځېدلي د ډېر غټ پیمانې باندې تیاریانې تفهیم روانې دي. 16 تاریخ هغوی ټاکلی دی 16 دسمبر باندې. ماخیر دا لاست انتخابي کمپین ډېر اهم لویه جلسه ده. خوړه خټه کې چې دي هغې کې یو لوی جلسه روانه ده 16 تاریخ باندې. او خټک قوم په اتحاد په شکل کې به دا جلسه وي. دې کې بصیر خټک دی هغه ټول تیاری مکمل کړی دی. بصیر خټک مونږ چې د علاقې کې هغه سره 16 17,000 15,000 14,000 ووټ بینک هغه سره خپل د علاقې کې اتحاد په شکل کې هر ټیم د سره موجود یا کو د خپل حمایت ودرېږي یا د بل چا کینډیډیټ حمایت کې یا ووټ د بینک د سره ډېر وخت نه د سره روان دی. او هغه ووټ د سکندر خان خټک په حق کې استعمالونو لپاره دا ټول سرګرمیانې روانې دي. خو اوس دا عنایت چې دی صرف خوړې خټک په سطح نه دی، پوره علاقې د لکه تحصیل جهانګیري کوم حلقه چې ده په ټول حلقې کې خټک قوم دی. هغې ټولې حلقې کې خټک الاینس جوړ شوی دی. هغې پیله جلسه چې ده 16 دسمبر باندې فیصله کن جلسه ده. په هغې کې بصیر خټک به خطاب کوي، سکندر خان به خټک خطاب کوي، مسعود عباس خټک به خطاب کوي. بل عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري دی میا افتخار حسین آب هم راځي، هغې به ورته خطاب کوي. او کم چې دي نو موږ اندازې مطابق دغه جلسه چې کوم ده د 16 دسمبر باندې کوم جلسه ده په خوړه نظامپور کې خټک الاینس کوم جوړ شوی دی، نو هغې دا فیصله کون جلسه ده، پاور شو ده. او دا د تحصیل نظامت چې کوم الیکشن روان دی په دې باندې ډېر انداز کېږي تفهیم. ولې چې دا یو دغه پیدا شوی دی په علاقې کې خلکو کې یو الاینس جوړ شوی دی او یو ذهن خلکو تیار شوی دی چې
د خپل علاقې امیدوار چې قوم باندې غیرت کولو چې خپل علاقې امیدوار د خټک قوم هغه به کامیابي جی نو دې د وجه یو ډېر لوی دغه روان دی او دا کوم پرست تحریک چې دی نو دا خوړې نظامپور نه واله تر اکوړي او پورې سیند علاقه چې دا سیند نه پورې کوم علاقه د میسا مصري بانډه مرټي علاقې ټول علاقې دا واس خور شوی دی شیدو دا ټول بیټ پای کې رالو شیدو شو جانګیري شو او ادمزي او کوړې پورې سایډ چې واوړي میسانه والا ندرکو ته مصري باندې پورې دا ټول خټکنامه علاقه ده ټوله کې دا یو اواز چې یو تحریک دی دا خور شوی دی دا خوړې خټکم جلسه چې ده نو دی کې دا ټول علاقې خلک شرکت کوي او یو اواز باندې دی متفق کېږي او سکندر خان خټک چې دی هغه دی ټاکلی دی خټک کم الاینس دی دا ټاکلی دی او دته خو دی ووټ ورکوي نو دا خوړې خټک چې کوم جلسه ده 16 دسمبر باندې نظامپور علاقې دې ته ډېر اهمیت میلاویږي او دا رزلټ چې کوم دی په دې باندې دا اثرانداز کېږي خټک قومي تحریک خټک تحریک دا په جلسې باندې اثرانداز کېږي دغسې ګرانو کتونکو په تحصیل جهانګیري کې دا غټ پروګرامونه ونن د سراج خان جلسه وه او ورسره به راځو د پبو تحصیل ته پبو تحصیل کې نن د سیاسي جلسو بهارو ورسره په دې جلسو کې د پاټو صوبایي قیادتونه دا انوالو او شریکو غټې جلسې شوي دي د مختلفو امیدوارانو دې کې د عوامي نیشنل پارټۍ د امیدوار غیر خټک د هغه جلسې شوي دي او میا افتخار حسین د دې جلسو قیادت کړی دی دغسې جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر منیر لوی جلسې شوي دي امانکوټ کې او تارو جبه کې د دې نه علاوه کارنر میټینګ دی دې کې صوبایي قیادت مفتی کفایت الله شریکو نور ضلعي قیادت ورسره دغسې جماعت اسلامي د تحصیل امیدوار حاجی بشیر مختلفو ځایونو کې پروګرامونه شوي دي مین پروګرام په وزیر ګړی کې غټه جلسه یې کړې ده ورسره صوبایي قیادت ضلعي قیادت علماء کرام دا ورسره د اشفاق خان پروګرامونه شوي دي په جلوزۍ کې غټ پروګرام شوی دی د اشفاق خان هغې کې ډېر ګڼ تعداد کې خلکو شرکت کړی دی افتخار علي شاه د پاکستان پیپل پارټۍ آزاد امیدوار د اکبرپورې نه هغه پروګرامونه شوي دي کامران څه به وایي په بو تحصیل کې که تاسو شروع کوئ په یو باندې رڼا د فیمه مونږ چې په بي تحصیل باندې کوم مونږ خبره شروع کړو نو په بي تحصیل کې ډېر انټرسټډ مقابلې پکې روانې دي هلته جمعیت علماء اسلام سره چې کوم مسلم لیگ نون الاینس کړی دی نو هغې مونږ ګورو ډېر درنې جلسې هغې روانې دي او هغې وجه دا ده چې کله دی کې جمعیت علماء اسلام کې حاجي نواب یو کاروباري شخصیت دی شامل شوی دی نو دا جمعیت علماء اسلام چې دی تنظیمونه ډېر زیات اکټیو شوي دي فعال شوي دي او دی چې دی نو مدارس کې چې کوم دی تنظیمونه په کولو پسه ته کوم تنظیمونه هغې ته پوره ټاس کولی شوی دی هغې دغه شان دی کارنه میټینګونه کوي او ډېر ګڼ تعداد کې شمولیت پروګرامونه پکې کېږي نو دا چې دی نو کوم جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون کوم دغه مشترک الاینس دی دی ته عوامي ډېر لوی پذیرایي روانه ده ورته ډېر خلکو ډېر دی دغه کې ډېر شرکت کوي او بل دا چې دی مرکزي صوبایي قایدین ورته راځي نن چې میا کوم کفایت شاه دی کفایت الله خان هغې راغلی دی هغه یو درنې غونډې ته خطاب کړی دی نه مخکې جلیل جان راغلی دی دلته عطاالله درویش راغلی دی دلته حمدالله صاحب راغلی دی مرکزي رهنما دی او داسې چې چېر مولا فلیمان صاحب هغه هم نه ټایم اخیستی او هلته ټایم میلاو شي نو هغې به په حاجي نواب ډېر کم وخت کېږي جمعیت ته راغو خو قیادت سره یې ډېرې ژورې رابطې فهم حاجي نواب چې دی نو مسلم لیگ نون چې کوم دی هغې کې پاتې شوی دی هغې کې شهباز شریف پورې مریم نواز پورې او امیر مقام پورې د ټول برای راست د ټولو سره تعلقات وو
دا اوس جمعیت الاسلام کې چې کوم دی نو یې کې مولا فضل الرحمن سره ډایرکټ مرکزي قیادت سره دی په رابطې باندې دی او کوم رابطه به هغوی به سره ځکه ساتي چې د پارټي ډېر ارګنایز کا تفهیم پارټیانې یوازې داسې نه چلیږي پارټیانې وسایل باندې هم چلیږي هغې یو کاروباري شخصیت دی نو په پارټۍ باندې پیسه هم لګوي هغې باندې پارټي چې دا هغې مخکې بوتلو دپاره ډېر زیات محنت کوي نو ځکه پارټي کې قیادت چې دی نو هغه د صلاحیتونو ته ګوري چې یاره پارټي باندې سره یې څومره خواري کوي نو هغوی دته ډېر خپل پارټۍ کې د عزت قدر و منزلت پکې دی نو بل هغه کاروباري سرګرمیان دي خپل کامیاب بزنسمین دی هغې نه هغه خلکو سره کاروباري نوعیت تعلقات دي نو تعلقات هم هغې جمعیت لپاره استعمالوي هلته کاري اختر منیر حقاني چې دی هغه درنې جلسې کېږي هلته مسلم لیگ نون چې دی هغوی کارکنان یې اکټو کړي دي هم ویښ شوي دي هغې هم کم جلسې وي هغې کې خپل جنډې هغوی نیولې وي نو دغه علاقه چې کوم د پبي بیلټ دې کې یو نوی سیاسي قوت پیدا شو جمعیت الاسلام امانپور دارو کې نن غټې غټې جلسې بالکل جي نوی قوت چوکي درب چې دی چوکي درب علاقې کې چې دی هلته تقریبا دی پوره هلته کې هوډ دی داسې ډېر علاقې دي چې جمعیت الاسلام داسې علاقې دي چې هلته مکمل طور دی ووټ بینک چې دی هغې علاقو پله دی نو دې الیکشن کې چې دی کوم روان الیکشن دی جمعیت الاسلام او سره مسلم لیگ نون دی به ډېر ټف ټایم نورو سیاسي جماعتونو ته ورکوي بل ته چې موږ راشو نو عوامي نشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی غیور خټک نن هم هغه جلسې ټولو نه سیوا شوي هغه چې کوم ټیم دی هر میا صاحب علاقې کې خپله موجود دی میا صاحب خپله دا پته ده مونږ کور جوړ کوو دغه ټولې علاقې میا صاحب مورچه سنباله کړې ده خپله بنفس نفیس هغې خپله موجود وي نو چې هغې موجود دي تنظیمونه چې تنظیمونه مرکزي لیډر چې موجود دي تفهیم نو بیا تنظیمونه چې دی هغوی کار کوي به دی ولې چې مشرانو په نوټس کې یې راولي چې یاره مونږ ټول ویښ یو بیدار یو څنګه ته بیدار هر عهدیدار په منډۍ نو دغه شان چې دی هغه عین قسمت دونی دی چې هغه ته هم داسې حالات مې راوړي چې مرکزي لیډر ورسره بنفس نفیس شانه بشانه ورسره موجود دی نو ټول کارکنان چې دی هغوی ورسره اکټو دي بل هغه والد صاحب دی زردالي خان هغه علاقې کې خپل یو لایمل جوړه کړې ده هغې خپل ځي خټکنامې علاقه چې ده مونږ خپله څومره وزټ کړی دی هلته ډېر زیات پذیرایي ده چونکې خټکنامې نه بل امیدوار نه دی ولاړ غیور خټک دی نوجوان دی ولاړ دی هغې علاقې نه بل څوک نه دی ولاړ هلته یو کومپرسۍ کارډ استعمالیږي کومپرسۍ یو لهر خلکو کې پیدا شوی دی نو هلته هم غیور خټک ته ډېرې درنې جلسې کېږي او دا پیله ځل دی په دې حلقې باندې تحصیل نظامت باندې عوامي نشنل پارټۍ یو نوی کس راویستی دی خو مضبوط امیدوار راویستی دی او دغه حلقې نه دی ډېر ښه نتیجه به ورته دی ورکوي عوامي نشنل پارټۍ عوامي نشنل پارټۍ دا ډېر بهترین فیصله کړي چې دا یو نوجوان یې راویستی او بل خوړې علاقې دا کوم علاقه چې ده خټک نامه چې ده خټکنامې نه بل امیدوار نه دی ولاړ نو دا دته کریډټ حاصل دی چې هغه ووټ بینک چې دی هغې غټ ووټ بینک غټ ووټ بینک به دی غور خټک ته به دی خټکنامې نه راوچتی دی او ښکته تنظیمونه فعال او دې پرې چې دی هغه میا صاحب جي ټي روډ باندې میا صاحب خپله پاتې کېږي پبي بیلټ باندې میا صاحب خپله پاتې کېږي هغه خپل سیاست یو اثر و سوخ دی خپل تعلقات دي بل عوامي نشنل پارټي تنظیمونه هم خو فعال دي په جي ټي روډ باندې پبي کم بیلټ دی اکبرپورې پله ځي نو پر هغې کافي ووټ بینک دی د عوامي نشنل پارټي نو ډېر ټف هغه به ورکوي غیور خټک په دې علاقې کې ولې نن په څومره پروګرامونه موږ ته راغلي یک ټول نه سیوا پروګرامونه دي غیور خټک په دې علاقې کې وو اشفاق خانم پروګرامونه کړي تفهیم بھائی تحریک انصاف هم کړي دي بل جماعت اسلامي چې دی حاجي بشیر هغه وزیر غړي کې هغه ډېر غټ پاور شو شوي تفهیم موږ خپل وی ورته وي چې وزیر غړي هغه علاقه ده دا جماعت اسلامي ګړ دی دته منصوره وي منی منصوره ورته وي نو دا بې ځایه نه ده ولې دلته کې مولانا ګل رحمان صاحب دې علاقې سره تعلق دی هغه د جماعت اسلامي صوبایي قیادت کې مشرانو کې هغه شمار دی هغه ډېر اهم ذمهواري هغې ته حواله ده د جماعت اسلامي فعالکونو لپاره ډېر لوی ذمهواري ډېر وخت نه ورته حواله ده هغه په زرګونو هغه خپل شاګردان دي تنظیمونه دي هغه علاقې کې ډېر زیات فعال دی او دا وزیر غړي هغه علاقه ده چې دغه چې حسیب ایډوکیټ چې کوم ولاړو پېښور سره تعلق آی ټایم نیم علاقه پېښور او نیم د پبي بیلټ هم د سره وه نو وزیر غړي علاقه چې وه دا زه فتح کړې وه
حسیب ډوکر چې دا علاقه فتح کړي دلته کافي پس مسلسل هغې نه بعد هم مسلسل وزیر ګڼي چې دا د دی ته منصوره وي نو دا بالکل بېجا نه ده او د کافي ووټ بینک دی دلته مولانا دلته چې دی مولانا سمیع الرحمن صاحب هغه هم پکې حاجي بشیر سره مولانا سمیع الرحمن صاحب دې ټیم کې موجود دی مولانا سمیع الرحمن صاحب چې دی دلته کې پروفیسر دلته پاتې شوی دلته مدرسې محتمم دی هغه په زرګونو تعداد باندې هغه شاګردان دي بل هغه رور دی هم پروفیسر دی مصباح الرحمن یوسفي صاحب هغه شاه فیصل مسجد چې دی هغې خطیب هم پاتې شوی دی اسلامیک یونیورسټي اسلام آباد هغې پروفیسر هم پاتې شوی دی بین الاقوامي سطح باندې دی هغه تعلقات دي هغه خدمات دي هلته دیني لحاظ سره خدمات دي نو هغه شاګردان چې دي مصباح الرحمن یوسفي صاحب شاګردان ته د په سوونو کې نه زرګونو کې دي نو دا کم دغه دی نو فایده ده دا به دغه ته حاجي بشیر جماعت اسلامي کوم کینډیډیټ دی دا ټول فایده به هغه ته رسي نو ډېر لوی ووټ بینک چې دی ګور رحمان صاحب او مولانا سمیع الرحمن یوسفي صاحب دا به دی په کوششونو باندې حاجي بشیر ته میلاویږي او حاجي بشیر ته دا کریډټ حاصل دی چې ګور رحمان ونی ایکټیو کم جماعت اسلامي کم قایدینو کې شمار دی هغې د وزیر ګړي دی د حلقې نه سره تعلق دی بالکل د جماعت اسلامي امیدوار حاجي بشیر خبره وشوه موږ به خبره کوو د اشفاق خان په جلوزو کې جلسه شوې ده جلوزي ډېر اهم علاقه ده هلته کې حسین احمد خټک چې و ډېر قداور شخصیت و هغه چې خدماتو څومره تعریف وکړي څومره احاطه وکړي نو هغې احاطه نه کېږي څومره زیات خدمات دي ډېر وخت سیاست کې را روان و اوس د هغې کوم زوی دی یاسر خټک هغې د تحصیل نظامت ته یې ولاړو خو څنګه پرویز خان ورته به جرګه وبوتله نو هغې باندې هغې نه وډرا شو د کوم علاقې پسې د کوم جنرال نشست دی جلوزی هغې نه امیدوار ولاړ دی هغه د اشفاق خان په حق کې کوم تحریک انصاف کینډیډیټ دی تحصیل نظامت هغه حق کې وډرا شوی دی هغه نن ډېر لوی پاور شو وکړه په جلوزی علاقې کې هغه ډېر لوی پاور شو وکړه او پرویز خان هم ورته راغلی و شرکت یې ورته وکړو او دا کوم دغه چې وه پاور شو دا په حاجي صاحب کوم ژوندی و حسین احمد صاحب ژوندی و هغه دغه شان پاور شو کړي وه او اوس هغې نه بعد چې مونږ ورو نو همغه یاسر خټک چې دی نو هغه دغه پاور شو وکړه لویه او هغه د پاور شو نه دا ثابته شو چې علاقې عوام چې څنګه د والي صاحب سره و مینه کوله دغه شان د زوی یاسر خټک سره هم دغه شان په مینې وانې د سره ولاړ دي دلته نو اشفاق خټک دا ظاهره که چېرې ووټ بینک د موجود دی بل طرف ته لاړ نه دی دلته ګرانو کتونکو راځو به د نوښار تحصیل ته چېرته چې د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه د وفاقي وزیر دفاع برخوردار اسحاق خټک میدان کې دی د دې غټ پروګرامونه شوي دي دې سره سره د میاں بابر شاه د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار د هغه هم پروګرامونه شوي دي او د پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک د هغه پروګرامونه دي جلسې دي او مختلف پروګرامات دي تحصیل نوښار کې په نوشیره کلا کې نوي کلي کې د حاجي نوشیر زوی بختشیر چې په خپله جنرال الیکشن ته ولاړ دی او دا د هغوی فیم پروګرام دی چې د تحصیل امیدوار اسحاق خټک دپاره هغوی ډېرې غټې پاور شوز وکړي کامران به یې څه به وایي دا نن چې کوم پروګرام په نوي کلي کې وشو ابراهیم خټک پکې شرکت کړی دی او غټه پاور شو فیم به یې موږ خپل وی ورته وایو چې نوشیر خان چې کوم دی نو د پرویز خان رائټ هینډ دی او پرویز خان ته چې اسحاق خټک ته د الیکشن کې کامیابي حاصلېږي نو هغې وجوهات به دا وي چې د سره نوشیر خان ونی مضبوط او پاورفل عوامي شخصیت د سره موجود دی نوشیر خان داسې چې نوی کلی علاقه چې دا خو داسې دی چې لکه په 100 کې چې 95% وایي نه خلک نوشیر خان سره ولاړ دي او چې دا تیر شوي کوم ضمني الیکشن شوی دی نو هغې ټایم دی اختیار ولي ته دی ملګرتیا لاس ورکړی
نو هغې کې هغه پوره پاور شو خولی وه او دا چونکې نوشیر خان دی پرویز خان ذاتی دوست هم دی پارټۍ تعلق هم ورسره دی نو اوس هغې پوره زور لګولی پوره کومک یې لګولی دی پوره مټه یې ورته ورکړي ده اسحاق خټک ته نو هغې روزانه بنیاد باندې دلته پاور شو کېږي نوي کلي په مختلف علاقو کې کله به اسحاق خټک افیم مخکې پاور شو شو نه کې اسحاق خټک نه و اسحاق خټک ته پاره کړي هغه مسؤلیتاتو د وجه نور راغلي خو لوی پاور شو وه بیا بله پاور شو چې دی بخشیر خان وکړه چې نوشیر خان برخوردار دی خپل هم جنرال شیز ته ولاړ دی بله پاور شو کو نه هغې کې به اسحاق خټک تحصیل نظامت ناظم خپله به موجود و هغې نه بعد چې اوس کوم ابراهیم خټک راغلی دی دا هم ایم پی ای دی او پرویز خان فرزند دی اوس چې کوم پاور شو که اسحاق خټک دپاره دی کې ابراهیم خټک شرکت وکړو نو هغه یې دا ظاهره کړه چېرې نوشیره کلا چې دی نو هلته نه دا یو اشاره ورکوي ورته پرویز خان ته الیکشن نه مخکې اشاره ورکړي نوشیر خان چېرې نوشیره کلا نه ته بېغمه اوسه نوشیره کلا چې دی موږ محفوظ کړی دی ووټ بینک چې دی موږ محفوظ کړی دی هلته تا موږ مفته درکړي دی هلته او کوم چې دی رشکې پورې چې ځي نو هلته د خپل ذاتي تعلقات دي حاجي نوشیر خان څه علاقو ته موږ لاړو هلته چې موږ خلکو نه تپوس کړو نو ډېر بحثر شخصیات دي بارې بانډا ته راشې ملک مراد دی کم دا فیملی د ټول دا دی چې تپوس وکړي نو یاره موږ نوشیر خان سره تعلق دی موږ هغه وینا ده چې ته اسحاق خټک ته ووټ ورکوي نو دې خاندان صرف دلته نه نوشیره کلا کې نوخار څومره تحصیل الیکشن روان دی نوخار نو هر علاقې کې دی اهم مشهور شخصیات دي تعلقات علاقو کې د دې تعلقات دي او ډېر لوی نو نوشیره کلا کې چې دی نو اسحاق خټک ووټ بینک چې دی سیوا ووټ بینک دی وجه چې دی نوشیر خان دی او نوشیر خان په علاقې کې دا نوشیره کلا کې ډېر زیات خلکو سره تعلقات دي ډېر اهم شخصیت ناظمان کوسلران دي خبرې ته اهمیت ورکوي او بلکې د خبرې باندې نوشیر خان په خبرو باندې عمل کوي نو دلته چې دی نو اسحاق خټک پوزیشن مضبوط دی او دلته چې دی نو کم پاور شو کېږي درنې پاور شو وي او هغې خپل کارکردګي ښیي پرویز خان ته وقتا فوقتا پرویز خان دوی اسحاق خټک ته داسې ابراهیم خټک ته چېرې نوشیره کلا نه یا نوي کلي نه تاسو بېغم اوسئ دلته داسې مورچه موجوده ده د پروګرامونه د ډاکټر عمران ځان له پروګرامونه کړي دي اسحاق خټک ځان له پروګرامونه کړي دي تفهیم هغه دا چې اسحاق خټک قسمت نه په دې ښه دی چې یو حکومت په لاس کې دی مرکزي صوبایي خو چا مسایل راځي نو فوري ورته حل کوي پلار چې هغه به لږ دغه کولو چې کم کار چا نه کېدو نو ورته یې دا نه کېږي دا کېږي دی هر کار ته یې کېږي او هر کار کوي جوان دی او عزم هم دی چې خدمت وکړم ینګ دی مخکې سیاست کې تلو یو جنون دی یو مینه د مخکې سیاست کې تلو نو دی چې چا هم کار وي نو ورته یې کار کېږي نو ټلیفون مو چې ته یې محکمې سره رابطه هم کوي نو کار کېږي نو دلته چې دی نو بل خوشقسمتي وته بل خوشقسمتي وته دا حاصله ده چې ورسره ډاکټر عمران چې دی هغه هم ورسره ولاړ دی په پیجوانې انتخابي کمپین کې بل رور دی ابراهیم خټک ایم پی ای دی هم ورسره کمپین کې روان دی بل کشر رور دی اسماعیل خټک هم ورته کمپین چلی پلار چې دی نو وزیر دفاع پرویز خان هغه لویه مورچه سنباله کړې ده خپل زوی دپاره اسحاق خټک دپاره او بل کم سپورټران دي وزیر دفاع صاحب کومو علاقو ته چې تر ننه پورې نو تللی هغې ته هم لاړو بلکل تفهیم دغه شانې خبره ده هغه خلک چې کوم د نو چوړلي چې د مضرورت نو کړی چېرې د حمایت هغې وجه دا چې تفهیم چې پرویز خان ته پته ده چېرې د اپوزیشن جماعتونه چې دي مخکې پی کې 63 کې یو شوي وو تحریک انصاف خلاف اوس هم چونکې ما زوی ولاړ دی اوس هم دی یو کېدی شي ټول جماعتونه یو کېدی شي د هغه پیله نه پیشبندي کړې ده چونکې 40 ساله هغه د سیاست تجربه ده او ټول اوس هغه نه جوړ کړي ده خپل زوی ته ټول سیاست چې دی شفټینګ راته روان دی ټرانسفر کوي سیاست نو هغه د متوقع نتایج کم صورتحال هغه ته پیش کېږي چې ټول اپوزیشن جماعتونه یو کېږي نو هغه خلکو ته ورسېدو چې کم خلکو ته هغه رسېدو ضرورت نو محسوس کړی یا هغه په نظر کې دا خلک یا سیاست کې اکټیو نو هغه خلکو ته هم دی ورسو هغه خلک هم د په سیاست کې اکټیو کړي خپل زوی اسحاق خټک دپاره نو هغه داسې علاقه نه ده پرې شي چې هلته نه وي رسېدلی او ټول نه سوا اکټو چې کس چې دی مونږ پرویز خان دی په د سیاست کې خپل زوی دپاره کوم انتخابي کمپین چې جوړوي ټول نه تیز کمپین د اسحاق خټک دپاره روان دی او هغې کې سیوا کردار چې دی خپل پلار دی پرویز خټک
او پلار وزیر رشته خو ده داسې چې هغې کې یو رکاوټ حل کېدی نه شي. کومه پته به کوم ځای غورځئ د هغې لپاره مکمل یو لایحه عمل ده. 15 MPA-ګان د دې ضلعې او 2 MNA-ګان د دې پاور دا په دې انتخاب باندې اثر انداز کېږي. نو ډېر لوی زمیني حقیقت دی او څه زمیني حقایق دې نه انکار نشي کېدی. دغسې په نوشهره کلا کې په درزنونو کسان د مسلم لیگ نون نه مستعفي شوي دي او پی ټي آی کې شمولیت اختیار کړی. نفیم دسمبر دی، خزا موسم دی، دې کې پتې را پرېوځي او بل دغه شان دی الیکشن روان دی. الیکشن کې دا پتې را پرېوتو نه سیوا دا وکټې چې وي دا سیوا را غورځېږي. نو حکومتي جماعت ته تحریک انصاف پرویز خان دلته خپل موجود دی او سیوا ټارګټ چې دی اسانه وکټ راوېستن راوځېدن دی ته مسلم لیگ نون نه ښکاري او مسلم لیگ نون چې وکټې دړادړ را پرېوځي او کو لوی لیډران وي او کو واړه لیډران وي نو کارکونان وي هغې سره دی رابطه وکړي. تفهیم بل دی چې خلکو مسایل مو وي، چا نوکري مسایل وي، چا سره ټرانسفر مسایل وي، چا لارې کوڅې مسله وي، چا سټریټ لایټ مسله وي، چا مختلف نوعیت مسایل وي او چې هغه کس ته پته ولګي چې ما مسایل اوس حل کېږي یا هفتې بعد الیکشن فوري بعد حل کېږي او دا خلک یې حل کولی شي. حکومت هم دی ورسره، وزارت هم ورسره دی، خامخا خلک به وفادارانې بدلوي دغه بدلوي. سیاست خو دا نه دی تفهیم چېرې بس سیاست ته دا کې به دوزخ جنت آخرت خو خپل عمل باندې میلاویږي. دا سیاست چې دا دنیاوي مسایل حل کونو بهترین لکه آسان طریقې سره څوک مسایل حل کوي بل سیاسي پارټۍ ته یا امیدوار ته لاس ورکړي چېرې څه سوا کامیاب شي ته اختیارمند شي ما دا مسایل به ته حل کوي یا دا ما واقف خلک دي دا قوم دی دی دا مسایل به حل کوي. نو ځکه خلک دا ملګرتیا کوي. نو مونږ چې مسلم لیگ نون چې دی نو هغې وکټې سیوا را پرېوځي او تحریک انصاف چې دی هغې حاصلوي. نو نن هم څنګه تاسو وایي چې ډېر ځای کې ډاکټر عمران دی هغه بېلې وکټې راوځولي، سا خټک چې دی هغه بېلې وکټې راوځولي دي، دغه شان دی هغې اسماعیل خټک دی بېلې وکټې راوځولي دي. د مسلم لیگ نون پرویز خان دی هغه ته خو ډېر خلک راځي ټوپۍ. نن امن ګارډن کم علاقه ده هلته نه یو ډېر لوی وفد راغلی پرویز خټک سره وزیر دفاع سره ملاقات کړی دی، خپل مسایل یې ورته پیش کړي دي او بیا یې نه بعد هغې سره شمولیت او د سا خټک حمایت اعلان هم کړی دی. دا شان زیاره کاکا صاحب کې هم شمولیت پروګرام شوی دی، سا خټک حمایت کې کسان شامل شوي دي او کرن میټینګ هم پکې شوی دی. نو دا پوره نوخار تحصیل نظامه چې ټول علاقې کې دا وکټې را پرېوځي. دسمبر دی او د بوټو پاڼې را پرېوځي. د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میاں بابر شاه هغه هم غټه وکټه بالکل بابر شاه چې دی هغه هم چې څومره اخري لمحات راځي دي پولینګ نه مخکې نو وکټې راوتو چې دی سلسله تیزه شي. بابر شاه چې هغه هم یو اهم وکټ حاصله کړې ده. پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی ګولاجان دا څه وخت مخکې پاکستان مسلم لیگ کې شامل شوی کله چې مریم نواز نوخار ته راغلي وه د شمولیت اعلان کړی خو اوس د هغې څه پالیسیانې دي هغې نه د اختلاف ظاهر کړو او اوس عوامي نشه پارټي کې شمولیت اعلان وکړو. عوامي نشه پارټي کوم کینډیډیټ دی بابر شاه هغه انتخابي کمپین کې هغه سپورټ کوو نو پوره ما کې دا اعلان وکړو. نو مسلم لیگ ما پهله مو وایي چې مسلم لیگ نون وکټ چې دی هغه غورځېدن آسان دی ټولو امیدوارانو ته مقابلې کې آسان دی ولې هغې ډېر وخت نه چې دي د په صوبې کې په حکومت کې نه دي هغې کارکنان دوی مسایل چې کوم دي روزمره مسایل سیوا شوي دي. نو هر کس ګوري چې کم امیدوار او موږ مسایل بهتر طور سره حل کولی شي نو بس هغه ته خپل وکټ په اسانۍ باندې ورته ورکوي ورته. نو بابر شاه ته دا وکټ میلاو شو این پي په دې باندې دغه ده اهم وکټ دی جوړ. بالکل په تحصیل نوخار کې د پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک دغه مختلفو علاقو کې پروګرامات شوي دي، کارنر میټینګ شوي دي، تین جماعتي الاینس بالکل تین جماعتي الاینس دی څلورم شي او قومي وطن پارټي هغې ماته یقینداني ورکړي. مسلم لیگ نون چې کوم حمایت وکړو پاکستان پیپل پارټي
کوم کینډیډیټ دی احمد خټک دې سره دې لحاظ سره ده ته مضبوط شو چې ده ته سټیج لکه سټیج نه ښه مقرر ورته میلاو شو احمد خټک ته. اختیار ولي چې دی هغې تقریر کو نه کوي، هغه خپل یو بې مثال یو ثاني لري خپل که نه، نو هغې د وجه یو بهترین مقرر میلاو شو. کوم بیانې چې ده احمد خټک داسې کلاو نه شو بیانولی او دومره سیاست د تقریرونو تجربه یې نه وه. هغه تجربه چې ده بې انتها اختیار ولي سره موجوده ده. نو اختیار ولي چې دی نو کوم خبرې کوي نو خلکو په زړونو کې راکوزېږي. دوی ته یو ښه شعله بیان او دلایل سره تقریر کونه والا یو ښه مقرر دی ته میلاو شو اختیار ولي په شکل کې. او موږ ګورو چې کوم څنګه اعلان شو دی مسلم لیگ نون دی خپل کینډیډیټ کړلو عبدالحق ولي، نو هغې نه سمدستي سهار باندې هغې مشترکه انتخابي جلسې هم شروع کړي. هغې کې عبدالحق ولي هغې خپل هم ورته خطاب کوي او اختیار ولي چې دی خپل موجود وي هغې هم ورته خطاب کوي. نو اوس علاقې کې چې دی د مسلم لیگ نون سپورټران دي هم د جلسو کې کیني. کامران دی الاینس خو شو، امیدوار دستبرداره شو، په بیلټ پیپر خو به د شیر انتخابي نشان دا موجودي، تفهیم دا ووټونه ده ضایع کوي. تفهیم تا خبره ډېر مزیدار دغه دی راوچت کو پوینټ دی راوچت کوم، چونکې یو وخت وي الیکشن کمیشن سره کاغذ نامزدګي واپس اخیستو او مغه چې دی نو هغه وخت تیر شو نه نه بعد چې کوم انتخابي امیدواري کو پارټۍ سره وي یا غیر جماعتي وي هغه چې کوم نښه د انتخابي نښه هغه په بیلټ پیپر باندې درج شي، پرنټ شي هغې باندې. چې پرنټ شي نو هغې باندې خامخا چې به پولینګ راځي نو امیدواران پکې ووټران پکې به ووټ ورکوي. خو هغې کې آزاد امیدوارو ته به کم داسې میلاویږي سیاسي جماعت چې دی ورکر نو هغې بیلټ پیپر یې باندې کو هغې ویدرا شوی وي نو هغه ووټونو سیوا په هغې کې راځي او ضایع کېږي. هغې کې هغې کې دغه شان اوس څنګه تاسو خبره وکړه عبدالحق ولي چې پاکستان مسلم لیگ نون کینډیډیټ و هغې ویدرا شو او چونکې هغه نښه چې کوم ده شیر انتخابي نښه نو په هغې باندې چې کوم ورکران دي هغې اوس هم پورې چې کوم راځي ډېر ورکران او اندازه دا ده چې هغې خپل هم دا وایي چې 2500 یا 3000 4000 ووټ یو ډېر غټ تعداد کې ووټ 3-4000 ووټ ظاهره خبره ده که ډېر نارې ووالی شي هغه تړلی بیلټ پیپر دی نو په بیلټ پیپر باندې بیا 3-4000 ووټ چې دی دا اوس هم په شعر باندې سټمپ لګي چې خلک ته یې یا پته نشته دی یا هغوی دا اتحاد منلی نه وي یا هغوی خپل امیدوار سره مینه وي یا خپل پارټۍ سره خپل نښې سره مینه وي هغوی به اوس هم دغه شان 3-4000 ما کم تعداد یاد کېدی شي سیوا هم کېدی شي دومره ووټونه چې اوس به په شعر مهر باندې نښې لګي. نو سیاسي جماعتونه خو خپل دغه وکړي لیټ دغه وکړي ایډجسټمنټ وکړي خو یې نتیجه چې چا سره ایډجسټمنټ کوي نو هغه ته فایده کمه میلاو شي او چې هغې نتیجې کې چې صورت کې چې کله نښې جوړېدو نه مخکې هغه الاینس وکړي ایډجسټمنټ وکړي نو امیدوار ته هغې ټایم فایده رسي. بالکل. ګرانو کتونکو واپس یو ځل بیا د تحصیل نوښار ذکر کوو چېرته چې وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک پیر سباق ته تللی دی. طبیعي دی پرویز خان چې دی نو هغه پوه شي چې هلته څوک بیمار دی یا چې دا غم شوی دی نو هلته ځان رسوي او خامخا چې به یې لاړ شي نو هلته پیر صاحب رشته دار دی ورور دی او بیمار شوی نو پرویز خان لاړو پیر سباق چې دی هغې سره کې لاړو هغې سره ملاقات وکړو هغې تپوس یې وکړو او خامخا چې کینې سیاسي خلک چا سره کینې یا د سیاست باندې خبرې هم به کېږي چونکې هغه زویم فرزند چې کوم دی عیسی خټک الیکشن ته ولاړ دی تحصیل نظامت ته او پیر سباق ایریا چې دا هم په دغې دا حدود کې راځي او مونږ اورېدلي خبرې دي چې د پیر صاحب چې دی پیر سباق نو هغوی خاندان ورسره عیسی خټک حمایت یقینداني ورته ورکړه نو پیر صاحب چې دی نو پیر سباق هغوی خپل یو کافي مریدان او عقیدتمندو خپل یو حلقه ده دا صرف پیر سباق کې نه ده پوره نوښار ضلع کې دغه شان د هغې حلقه ده هسې حلقه ده چې یاره دوی څه خبره کوي نو هغه یې مني نو دغه شان د کافي ووټ بینک پیر سباق پیر خاندان چې دی دوی سره موجود دی نو عیسی خټک حمایت سره دا چې دا کافي عیسی خټک پوزیشن دی سره کافي سټرانګ شو
او پرویز خان چې کم خوځي نو خامخا چې چا غم ته ځي چا تپوس ته ځي بیمارۍ ته نو هغه هلته به سیاست خبرې پکې کېږي هلته به حمایت او دغه خبرې پکې یقینداني راځي. ګرانو کتونکو یو ډېر اهم پوینټ دی د انتخاباتو د ورځې متعلق پولینګ سره تړلی دی. په پبو تحصیل کې مونږ سره د علي بیک نه خلقو رابطه کړې ده چې الیکشن کمیشن ګورنمنٹ پرایمری سکول د علي بیک چې انتهایی بوسیده حال دی، خطرناک بلډینګ دی او د ډېر رش او د دې قابل هم نه دی. دې کې داندلي هم کېدی شي، تنګ دی، زوړ بلډینګ کې سم کېدی شي. د دې په مقابله کې نوی بلډینګ شته. تفهیم د زوړ بلډینګ خو راپریوتی هم شي، کړکۍ، فرنیچر، مختلف شیدونه خلکو سوال اوچت کړی دی. نو دا سوال دا دی چې په دې باندې زوړ بلډینګ ته پولینګ سټیشن وړی دی. ګورنمنٹ پرایمری سکول علي بیک د خلکو مطالبه دا ده چې دا پولینګ سټیشن دی ګورنمنٹ های سکول چې نوی بلډینګ دی، لوی میدان دی، محفوظ دی او هیڅ قسمه داسې څه خدشات پکې نشي کېدی چې هغې کې داندلي وشي، غلا وشي. نو دا انتظامیې ته مونږ په نوټس کې راولو. ډپټي کمیشنر نوخار او هغې سره چې کوم ټیم دی هغې ټول ټیم ته چې دا د څه غټې حادثې په دغه ورځ سبب جوړېدی شي، څه قسمه څه مسله هم دې کې جوړېدی شي. نو مونږ نوټس کې راولو چې دې باندې د فیصله باندې نظرثاني کامران الیکشن کمیشن چې کوم دغه جوړوي کوم ایریا کې الیکشن دغه جوړوي پلین جوړوي نو کوم نقشه جوړوي نو هغې کې پکار دی چې دی هغې ادارو کې سکولونه وي یا هسپتالونه وي هلته پولیس سټیشن جوړوي نو پکار هغې جایزه هر لحاظ سره اخلي. آیا یاره دا کې دومره خلک ګنجایش کېدی شي دا کوم میل یا فیمیل پولیس سټیشن جوړوي آیا دې کې رش خو نشي جوړېدی، د کمپیل خو نشي کېدی، څوک پکې زخمي کېدی شي د کمپیل کې یا خلکو بار به وتو بګدل جوړ چاو شو نو هلته به خلک بار وتی شي یا نه. او په دې ته هم کتن پکار دی یاره چې دا بلډینګ بوسیده خو نه دی راپرېوتو څه خطر خو پکې نشته. داسې مونږ وګورو چې خلکو کوم شکایت دی چې دا بوسیده بلډینګ دی او راپرېوتو خطره ده. نو اوټ خو دی اچو نو چې دې دوران کې بلډینګ راپرېوځي یا دیوال راپرېوځي انساني نقصان وشي دا ډېر لوی دغه دی ایشو به دې نه جوړېږي. به دې کې بیا وروسته سوالونه اوچتېږي، بیا وروسته الیکشن کمیشن هم رابېداري کېږي، ضلع انتظامیه هم بیا رابېداري کېږي، نور هم بیا ادارې راوچتېږي، انکوایرانې کېږي. په دې نه مخکې چېرې څه حادثه وشي یا خلکو ته څه تکلیف ورسي دغه هغې نه مخکې داسې چې دی داسې پولیس سټیشن چې دي هر ځای کې وي، که علي بیګ دی بل ځای دی داسې عوامي شکایت چې راشي بیا هغې جایزه اخیستل پکار دی، بیا هغه لرې کول پکار دی. بل کولاو پولیس سټیشن چې وي، بل سکول وي، های وي، بل وي یا هسپتال وي بل علاقې کې سرکاري بلډینګ وي نو هلته حکومت یا متعلقه ادارې دي خپل کاروایي وکړي، جایزه دې والي هلته دا منتقل کړو. خو انساني جان نه دی تفهیم دا قیمتي دی. په دې باندې چې دی نو ادارو ته پکار دي چې په دې باندې نوټس والي او کم عوامي کم ډیمانډ دی خواهشات دي هغه دې پوره کړي. بالکل جی. ګرانو کتونکو دا ننني اهم خبرونو غټ خبرونه مونږ ته سره شیر کړل، غټې سټوریانې وي او دعا به کوو چې الله تعالی مو خپل حفظ و امان کې ساته، چې کوم ځای مې خوشحاله اوسئ او الله مو په خپل حفظ و امان کې ساته. چې اوسه پورې څومره تر نن ورځې پورې څومره انتخابي مهم روان دی په نوخار کې، درې واړه تحصیلونو په سطحه بیا ویلیج کونسلو په سطحه ډېر پوره انداز کې روان دی. امیدواران چې دي یو بل پسې داسې اخلاق باخته یا نفرت انګیز داسې خبرې یا داسې تقریرونه نه کوي. او موږ یو چې دا دې نتیجه چې جمهوري سیستم چې دی دا خلکو ذهن کیچ کړی دی، امیدوارانو کیچ کړی دی، داسې ووټران دې هم کیچ کړی دی.
نو ټول افهام او تفهیم سره یو میشن کې یو دغه کې کمپین کې امیدواران حصہ اخلي، خپل کې ملاویږي، مونږ ګورو په لارې کې تېرېږي، یو امیدوار بل سره کراسو کې ودرېږي، جوړ توړ روغ جوړ تپوس هم ترې وکړي، ګپ شپ هم ولګوي. نو دا د جمهوري نظام دپاره بقا دپاره او خپل پښتونولي یا ورورولۍ خپل کې تعلق ساتلو لپاره ډېر بهترین یو فضا جوړه ده. بالکل. در څو ورځو لوبه ده، لسو اتو ورځو خبره برداشت ماده ځان کې پیدا کړي، د بل د خبرې اورېدو دا ماده او وخت سره دا به څو ورځې پس بیا تېره شي او بیا به ټول سره خپلو کې یو حجره کې او یو ځای کې او یو کلي کې او یو ګلی کې خپلو کې به یو بل سره کښېنئ پاسئ، خبرې اترې به کوئ. جمهوري عمل دی په ټوله دنیا کې کیږي او ډېر په خوشګوار انداز کې او الحمدلله د موږ په دې علاقو کې ډېر خوشګوار انداز کې شروع دی. نو اجازت به غواړو، زه تفهیم الرحمن کامرا خټک اجازت غواړو. الله په امان.